اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د ایصال ثواب دپاره یو داسې مزیدار عمل ښیم چې هغه وکړئ او د خپلو مردګانو پسې څوک خپل خپلوان رشته داران وفات شوي وي د هغوی دپاره د ایصال ثواب کول ډېر فایده مند دي. هغه یو 8 سورتونه دي، هغه به درته ښیم چې څومره ویل پکار دي. د ختمونو ثواب لري، نو انشاءالله په وخت به پرې لګي. په هغې کې به تاسو ته دومره ثواب میلاویږي لکه تاسو چې 9 ځله قرآن مجید ختم کو، په هغې چې څومره ثواب میلاویږي انشاءالله هغومره ثواب به درته میلاویږي. او د هغه د ایصال ثواب دپاره په خپلو مردګانو پسې بیا وبخئ او زموږ مردګان هم پکې مه هېروئ. الله هم خوشحاله کړم. نو زه د هغې طرف ته زه تاسو ته ښیم، باقاعده ورته ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفاتحه 3 ځله ویلو ثواب داسې دی لکه 2 ځله چې قرآن مجید ختم کړي. بیا آیت الکرسی 4 ځله ویلو ثواب داسې دی لکه 1 ځل چې قرآن مجید ختم کړي. بیا سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر، دا 4 ځله ویلو ثواب دومره دی لکه 1 ځل چې قرآن مجید ختم کړي. بیا سورة الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها، 2 ځله ویلو ثواب د 1 ځل قرآن مجید ختمولو برابر دی. بیا سورة العادیات 2 ځله ویل د دې ثواب والعادیات ضبحا، دا سورت دی، دا 2 ځله ویلو ثواب د 1 ځل قرآن مجید ختمولو برابر دی. بیا سورة الکافرون قل یا ایها الکافرون 4 ځله ویل د دې ثواب د 1 ځل قرآن مجید ختمولو برابر دی. سورة الاخلاص قل هو الله احد 3 ځله ویل د دې ثواب د 1 ځل قرآن مجید ختمولو برابر دی. بیا سورة تکاثر الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دا 1 ځل ویل دا د 0 آیاتونو ثواب برابریږي. نو زما عزتمندو دا ټول چې جمع شي نو دا تقریبا داسې شو لکه 9 ځله قرآن مجید چې ختم کو. نو دا بیا د خپلو مردګانو رشته دارانو اقاربو پورې هغوی پسې ایصال ثواب کول د دې، نو انشاءالله تعالی د دې ثواب به هغوی ته وررسي. او زمونږ والد محترم شو یا زمونږ خپل اقارب رشته داران هغوی هم پکې مه هېروئ. الله هم خوشحاله که، الله هم دنیا و آخرت ښایسته که. والسلام.